السلام علیکم ورحمت الله. د پاکستان حالات ورځ په ورځ باندې خرابېدو ته روان دي. چې ورځ تیریږي نو بد امني راځي، چې ورځ تیریږي امن خرابېږي. نن یو بل بلاست وشو چې په هغه کې یو بل عالم دین شهید شو. ورځ په ورځ د علماو شهادت کې اضافه کیږي، علما زیات شهیدان کیږي. چې ګورو نو کله یو عالم، چې ګورو کله بل عالم، او په غټو غټو علماو پسې راغستې ده. پرون مولانا حمید الله شهید رحمه الله، بیا پسې د جیوای نور کسان علما شهیدان شو په بنو کې، وزیرستان کې، په نور ځایونو کې. نن مفتی منیر شاکر هغه هم د ظالمانو پرې نه خودو. نو دا سلسله به د کومه پورې جاری داسې خو نشي کېدی چې داسې یو ظالمانه سلسله هغه جاری وي او عوام لاس په لاس باندې کیدي او ناستي. دا عوام به یو ځل خامخا راپاسي او د دې خپل علما کرامو به تپوس کوي. د مفتی منیر شاکر سره که زمونږ هر قسم اختلاف و، هغه که هر څنګه و، خو هغه یو مفتی و، یو عالم و، هغه د ظالمانو شهید کو، د ظالمانو هغه پرې نه ښودو. څنګه چې مخکې نه د علماو د شهادتونو سلسله را روانه ده، دغه سلسله اوسه پورې ونه درېده او ورځ په ورځ پکې اضافه کیږي. نو د ریاست نه دا درخواست دی په دې باندې ضرور توجه ورکړي، د دې مخنیوی پکار دی، د دې مخنیوی وکړي. ګنې هسې نه چې سباله دا اور ستاسو په ریاست او زمونږ په دې خوږ وطن باندې ولګي. الله دې زمونږ د ملک حفاظت وکړي.